أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قیمتي کوربه د قیمتي میلمه ډیر قدر کوي. زمون معزز مهمان چې ماه رمضان یا د رمضان میاشت وه زمونږ نه په رخصتېدو دی او د یو عزتمن کوربه په حیثیت موږ له پکار دی چې د دغې میلمه رخصتیم په عزت سره وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو عجیز الوفود کما کنتو عجیزهم. میلمانه چې د سر راشي که نه نو هغوی له په رخصتۍ کې د خپل وس مطابق څه نه څه تحفه ورکوئ څنګه چې به ما ورکوله. د الله رسول به وینا وکړه به دا میلمانه واپس ځي دې له څه ورکئ. نو حضرت موږ ته ویلو چې تاسو هم ورکئ. نو معزز مهمان چې د رمضان په صورت کې زموږ سره و اخري عشره شروع کېږي زموږ نه روان دی. موږ له پکار دی چې دې له دوه تحفې کم از کم ورکو. یوه ده صدقه فطر چې موږ ورته سرسایه وایو، دویم دی اعتکاف. نو موږ کوشش کوو چې د دې دوو تحفو اهمیت واضحه کو او د دې د ورکولو کوشش وکړو چې زموږ دا معزز مهمان ډیر په اکرام سره زموږ نه رخصت شي. لومبنۍ خبره صدقه فطر ده. الله په دې خوشحالیږي چې د هغه ورکړی شوی مال په سرکولیشن کې. د دې وجې نه یو طرف ته د میراث قانون دی چې د پلار 10 جرې بزمه کوي او د هغه 10 بچي نو د هغې په منځ کې به د هغه د مرګ نه پس تقسیم شي نو سرکولیشن ته لاړه. او بل دا چې د چا سره پیسې نو د 1 لاک روپو باندې چې یو کال تیر شي نو پکار ده چې 2500 روپۍ زکات تی ورکي نو دا بیا په سرکولیشن کې شو. او بل دا چې تا له خدای پاک د ځمکې نه آمدن درکي نو 10مه دړی تی ورکي دې ته عشر وي. او بل دا چې کله د روژې میاشت راشي نو ته بیا صدقه فطر ورکې دې ته فطرانه صدقه فطر یا سرسایه وایي. او بیا تا ته خو ولي و چې څنګه د مانځه نه پس سجده سهوه پکار ده چې سړی خطا شي په مانځه کې نو د مانځه د هغې کمې پوره کوي په سجده سهوه. نو کوستانه په روژه کې څه ګډې وډې شوي که هېڅ نه شوي نو د خولې نه خو به څه سپکه خبره ختلي چې هغه به ستا شایع نشان د روژتي په حیثیت نه وه نو د هغې د جبیرې د پټۍ کمپنسیشن دپاره ته بیا صدقه فطر به ورکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. الله د الله رسول دا په ماته مقرر کړی دی د رسه دپاره دا فطرانه تحرا للصیام من اللغو والرفث چې ستا په دې روجو کې که څه ګډې وډې تا ویلي نو د دې سرسایې سره به هغه پاک شي او هغه داغ چې کوم ستا د وینا د وجې نه په دې روژه ستا لګېدلی او به تې وینځل شي. او دویمه فایده یې به دی وطعمة للمساکین او مسکینانو له به خوراک میلاو شي. خدا صدقه فطر د دې د امپلیمنټیشن او ډسټریبیوشن یعنې د دې د پتا لازم کېدله بیا د تقسیمېدل دا لږ عجیبه دي. زکات والا خو په سمج کې راځي چې د کم سړي سره 10 لکه روپۍ وي نو هغه به 2,2500 روپۍ کال پس ورکي. نو 2,500 روپۍ چې په 1 لاک کې ورکوي نو په 10 لږو کې به هغه 25,000 ته ورسي. 2,500 په ځای باندې پکې یو صفر بل میړاو شي. خو صدقه فطر په پیسو نه ده. صدقه فطر چې د کم سړي سره د نصاب مطابق پیسې یي په د زکات لازمیږي
لکه د پاکستان د سټیټ بینک مطابق چې چا سره 88,927 روپۍ او کال په تیر شوی نو دا سړي باندې زکات لازم دی. نو دا سړی به صدقه فطر ورکوي خو دا به په سرونو په پیسو په حساب بنئ. ان یو سړی دی نارینه دی او د هغه کچ بچي دي یا غلامان دی وینځي دي نو په نارینه دا لازم دی چې خپل بم ورکوي او د دې بچو دا بم ورکوي او د دې غلامان دا بم ورکوي. جبکې زنانه به صرف خپل ورکوي په هغې د بچو نشته. اوس یو سړی دی او 4 بچي دي نو دې 15 کسان دي نو دا 15 واړو سرسایه به دی ورکوي که د سره پیسې هر څومره نو څه به ورکوي. یا به نصف صاع من برن یا به د غنمو نه نیم وږی ورکوي چې هغه تقریبا 3 کیلو یا پونې 2 کیلو څخواوشا جوړیږي. یا به د هغې ډبل کجوري ورکوي یا به د هغې ډبل وربشې ورکوي یا به د هغې ډبل وسکې ورکوي. نو بل یو سړی دی د هغه سره 50 لاک روپۍ دي او هغه هم 15 کسان دي نو هغه به هم دقه ورکوي. نو توک بیا نه جوړیږي چې دا سړی چې دی چې کله د غنمو سرسایه ورکوي نو د غنمو سرسایه د هر علاقې د قیمت په حساب سره دی که دی پیسې ورکوي. نو په بونیر کې د دې چې کم قیمت لګولی شوی دی نو هغه 130 روپۍ دي او په دیر کې د هغې 160 روپۍ لګولی شوي دي. نو دی چې د بونیر په حساب سره 160 یا 150 روپۍ ورکوي نو گویا کې چې د ده سره 15 کسان دي ټوټل نو 15 5 75 نو ټوټل په ده باندې به 750 روپۍ راشي. خو د ده سره خو 5 لاک روپۍ دي خو هغه بل کس دی هغه سره 50 لاک روپۍ دي او 50 لاک روپو والا چې کله خپله سرسایه ورکوي او د غنمو حساب وکړي نو په هغه باندې به هم 750 روپۍ راشي. نو ډیفرنس یا فرق خو رانغی. نو د دې وجې نه لاجک دا دی چې ستا باندې سرسایه چې لازمه ده نو د جنس په حساب ده. نو که تا له خدای ډېر مال درکړی او ستا کارخانې چلیږي ستا درنګ ښه روان دی ستا اسپتال کې ښه مصروفیت دی او ستا لیبارټري ښه چلیږي او ستا د دکان امپورټ او ایکسپورټ ښه دي نو ته په دې بد ښکارېږې چې ته د غنمو حساب وکړې ځکه دا مینیمم دي ته د وسکو حساب وکړه. نو د وسکو حساب چې علماو په بونیر کې کم کړی دی نو هغه دا دي چې ته به 1750 روپۍ ورکې. نو 1750 روپۍ په بونیر کې هم دي او 17 په دیر کې هغې حساب کړی 2400 روپۍ دي او دارنګې په پنجاب کې هغوی حساب کړی دی نو د یو کس 2200 روپۍ دي. نو که ته 1750 په حساب باندې ورکې نو تاسو 15 کسان یې نو بیا په تا باندې تقریبا 8750 روپۍ راځي. نو اوس پکې خبره جوړه شوه. کم سړي سره چې 15 لکه روپۍ وي غریبو نسبتا نو هغه چې کم سرسایه ورکړه نو هغه لږه وه او ته چې کومه سرسایه ورکې نو هغه چې 150 روپۍ ورکړې وه او ته چې سرسایه ورکې نو هغه 8750 روپۍ جوړه شوه. نو اوس یې خوند وکړو. د دې وجې نه فرمایي چې ته به اوس لیست ته وګورې او د الله احسان ته به وګورې که الله ستا سره ډېر ښه کړي او ته د الله له هغه مینیمم ورکې نو که فرض که الله هم تا دې مینیمم ته راکوز کړي نو بیا به څه کوې. د دې وجې نه فرمایي چې ته دا خو په ټولو ده علی کل صغیر و کبیر حر و عبد نو ته د خپل حیثیت ته وګوره نو یاد رکھیے اگر اللہ کریم کی راہ میں امیر ہونے کے باوجود ہم سستا جنس دیں تو اللہ ہمیں اچھا اور کثیر مال کیوں دے. ولی اللہ تعالی بیا ډیر درکي ستا درنګ ولی بیا ښه چلیږي او ستا کارخانه ولی ښه روانه ده ستا امپورټ او ایکسپورټ ولی ښه دی. دا ځکه ښه دی چې د الله تعاون دی ستا سره. نو که الله د خپل تعاون د الله ستا نه اخوا کي چې ته ما په لیست کې په باټم راولې نو زه ولې تا په ټاپ کېدم. نو د دې نه د ځان بچ کېدو دپاره مالدارو خلقو دپاره دا شرط دی او دا پکار ده چې داسې وکړي چې هغې سره که والله وله ډېر څه ورکړي نو هغه د دې سرسایه 1750 روپۍ پر هیډ یعنې 1900 روپۍ د یو کس
نه که 10 کسئ په کور کې نو چې 15,000 او د 1500 د پاسه دا ورکي، ځکه چې د باندې خدای رحم کړی دی. او چې کم سړی مالی طور کمزوری دی هغه به د غنمو حساب وکړي، او چې کم په دې منځ کې دی نو هغه له پکار ده چې د کجورو حساب وکړي. او د کجورو حساب چې دی په بونیر کې کړی 650 دی، او هغې کسانو چې په سوات کې کړی په دیر کې کړی تقریبا 1000 دی. خو به هر حال د دې نه پته لګي چې د خپل مارکیټ کې چې ستا د غلې کم قیمتي په هغې حساب باندې به ته سرسایه ورکې. نو دا پکې بیا ګیر شو چې کم خلق په سعودي کې دی نو هغه به د سعودي د مارکیټ په حساب باندې سرسایه ورکوي، هغه به بونیر ته ټلیفون نه کوي چې هلته سرسایه ورکوي، ځکه دی په سعودي کې دی نو په ده باندې د سعودي په حواله باندې سرسایه فرض ده. او چې کم سړی په UAE کې دی، په اماراتو کې دی، په دوبۍ کې دی، نو هغه به د هغې په حساب ورکوي. او چې کم په لندن کې دی نه به د لندن په حساب ورکوي، او چې کم په امریکا کې دی. د دې وجې نه علماو دغه کمی هم نه دی پرېښی. تا ته یې خو ولي چې هلکه که ته په سعودي کې نو ته بیا په یو کس سرسایه چې ده 15 سے لیکر 25 ریال ده. که ته کم ورکې د غنمو په حساب نو 15 ریاله په یو سړي پسې دي. نو که تاسو 10 کسه یې نو 150 ریال به جوړ شي. او که ته د کشمش حساب کې یعنې د وسکو نو 25 ریال فی کس په ورکې. نو سعودي والو دپاره دا دي چې هغوی به 15 سے لیکر 25 ریال فی کس سرسایه ورکوي. اماراتو والا دپاره دا دي چې 20 سے لیکر 30 درهم فی کس په ورکوي. او انګلینډ والا دپاره دا دي چې 3.5 پونډ یعنې 3.5 پونډو نه والا تر 15 پونډو پورې فی کس په ورکوي. امریکا او کینیډا والا دپاره دا دي چې د 7 امریکي ډالر پر هیډ نه والا تر 10 امریکي ډالر پورې به ورکوي. او که څوک په بحرین او په کویت کې نو د 1.5 کویتي دینار نه والا تر 2 کویتي دیناره پورې به ورکوي. او که په عمان کې نو 1.5 ریال نه والا تر 2 عماني ریاله پورې به ورکوي. مطلب دا چې د هغې ځای کرنسي د هغې ځای نرخ په هغې حساب به ورکوي. نو سعودي والا به کلي ته ټلیفون نه کوي، د قربانۍ په صورت کې خدای ټلیفون نه کوي هلته بیزا لاله کوي، ځکه چې په سعودي کې بیزې ګرانې دي. خو هغه خو چونکې د قیمت خبره نه ده، د بیزې لالول دي. نو بیزه یا دلته لاله کړې یا هلته لاله کړې. خو دا خو د غریب د امداد دپاره دی، د اختر دا مونځ د دې دپاره دی چې د غریبانانو امداد وشي. دا فاینل ټایم دی د هغې دپاره. د دې نه اخوا بیا سرسایه که ته ورکوې نو ته خطا شوې چې د اختر نه مخکې دې ورکړي، ځکه چې د اختر په خوشحالۍ کې ستا سره غریبانان او د غریبانانو بچي شامل شي نو الو به خوند وکړي. نو هغه به الو شاملیږي چې ته هغې له ډېرې پیسې ورکې، او ډېرې پیسې به هغو له ته الو ورکې چې ته د خپل مارکیټ په حساب باندې کیلکولیشن وکې او ته د قیمتي شي انتخاب وکړې، ځکه چې تا له خدای قیمتي مال ډېر درکړی دی. او که ته په قیمتي ملک کې د هغې کرنسي اوچتی نو ته په هغې کرنسۍ په حساب ورکې. نو که ته الله له د ټولو نه کم شی ورکې نو بیا د الله نه مه په تمه کېږه چې الله تعالی زیات شی درکړي، ځکه الله چې د ورکړو دپاره کم شرط یې ښی دی نه دا ویلي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو انفقوا من طیبات، تاسو پاک پاک څیزونه ورکئ. طیبات یو پسندیده ته وایي. نو چې ځان له د ریال خوښ دی، ځان له د درهم خوښ دی، ځان له د پونډ خوښ دی، نو چې غریب له دې ولې نه دی خوښ. نو پسندیده او حلال او پاکیزه دا ټول معنی په دې کې دي. نسخه څیزونه به نه ورکوئ. ما کسبتم هغه چې تاسو ګټلي دي. تا په دوبۍ کې مزدوري کړې ده که په کراچۍ کې دې مزدوري کړې ده، تا پې ځان کړولی دی. او په بعضې څیزونه داسې دي چې ستاسو ځمکې دي د هغې نه تاسو ته میلاو شوي دي. نو ومما اخرجنا لکم من الارض، د ځمکې نه د لمونږ فصلونه رایستلي، که هغه ګني دي، که هغه شلغم دي، او که هغه کدوان دي، او که هغه غنم دی، او که هغه وربشي دي، او که هغه کجوري دي. د دې نه به ورکئ. ولا تیمموا الخبیث منه، د دې نه نکمه ردي د ټول نه لاندې شي ته چېرته اراده ونه کې. ولې تنفقون وانتم ولستم بآخذیه، تاسو خو بل له ورکوئ ځان له نالی الا ان تغمزوا فیه. ها ته به الوالې چې سترګې به پټې کې، نو چې ته کم شي باندې سترګې پټې د بل نه یالې نو بل لی ولې ورکوې، ځان درته بد نه ښکاري. ځکه وعلمو، ګوره د الله د آخري کلمې ډېرې مزیدارې دي او زما ستا دپاره الارمینګ دي. ان الله غنی، خدای پاک غني دی، ستا سرسایې ته ضرورت نشته. پته یې ملازره چې تا ته سرسایه ښي او تا ته وایي چې دا ورکه زه به دله څه درکړم.
الحمید حمید هغه ستایلی شوی دی په هغه کې ټول ښه صفتونه دي نو چې ښه صفتونه په هغه کې دي نو تم چې ښه صفت په ځان کې پیدا کړي د هغه به خوښ شي خو که ته تنګ نظری او ته کم حوصلی او ته کوټی دې تریوي او په ورکړه د ته ځان بد ښکاري او کوشش کې چې ځان خلاص کې نو الله خو دا صفتونه د الله نه خوښ ځکه الله په خپله ستایلی شوی دی نو ستایلی شوي خلق یې خوښي نو هغه خوی په ځان کې پیدا کا چې په عربو په یورپو په پاکستان په هر ځای کې دی الله خلق صفت وکي ستوده صفات پتا کې پیدا شي نو الله په خپله د ښو صفتونو مالک دی نو ښه صفتونو والی خوښي دویم کار چې په دې اخري اشره کې زموږ دپاره ډېر ګوډ چانس دی هغه دا دی چې موږ په دې کې اعتکاف وکړو وایي چې دا امتحانونه په دې سکول کې یي نو ړومبنی چې کوم قابلان هلکانې نه په انول کې پاس شي نو د روجې تقسیم هم په دې انداز کې کړی دی وایي روجه چې ده د دې ړومبنی 10 ورځې دي اوله رحمت اول یې څه رحمت دی قابل خلق په دې کې اوځي او د جنت فیصلې وشي خو کمزورو خلقو دپاره پکې سپلیمنټري ده نو و اوسطه مغفرة نو که په دې وړومبي کې ګډ وډ شوې نو په دې منځني کې ځان وکړوه چې مغفرت درته میلاو شي تاله د سپلیمنټري چانس درکو ستا وړومبنۍ 10 ورځې ګډې وډې لاړې خو که بیا ډېر بېکاره لوښی او دا دویم د نم لاړ شو نو آخري عشره کې خو ګورئ چې پاتې نشي ځکه دلته ستا لپاره سپیشل کمپلیمنټري ارینج کړې ده په تعلیمي ادارو کې به سپیشل کمپلیمنټري وه نو اوسط و آخره عتق من النار دلته به تعالی د جهنم نه د ازادي فیصله وشي خو اوس خو لږ سم شه که نه دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره په آخري 10 ورځو کې به الله رسول ځان ډېر کړاو په نورو ورځو کې به ځان دومره نه کړاو نو اذا دخل عشر کله چې به آخري 10 رالی دا به انشاءالله د جمعې د ورځې نه د ماښام نه شروع کیږي شد میزره رسول الله به ملا کلکه وتړله و احیا لیله خپله شپه به یې ژوندی کولی نو د کېده به نه و ایقظ اهله او خلق به یې د کور راویښاو نو په دې اخري عشره کې د محنت یو قسم لا په محنت کې د شدت تقاضا ده او د هغې بهترین شکل اعتکاف کول دي کم سړی چې جومات ته ننوت او په اعتکاف کې کېناست دی په حقیقت کې د شیطان د حملو نه محفوظ شو او مزې په دې دي چې وایي چې دی د ګناهونو نه خو بچ شو خو بل طرف ته د دپاره ټولې نیکۍ به یي نو رسول الله فرمایي هو یعکف الذنوب دی د ګناهونو نه بچ شو ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها بل سړی چې بار کمې نیکۍ کوي په هغې نیکو کې به رده په مفتو کې ایسوي هغه جنازې له ځي په معتکف پابندي د جنازې له نشي تللی خو د ده رور جنازې له لاړه او د ده په رجسټر کې د جنازې نیکي هسې ولیکلی شوه ځکه چې الله دې منې کړی دی چې ته اعتکاف کې ته به جنازې له نه ځې هغه د بیمار تپوس له لاړ هغه د نکاح په مجلس کې شامل شو او دې تلی نشي نو کم صحابي ده چې رسول الله د جنت زیری ورکړی ځکه په یو ورځ هغه یو څو کارونه کړي یو خو یې روژه وه نو د معتکف روژه یو یې د جمعې مونځ کړی نو د جمعې مونځ معتکف کوي یو د بیمار تپوس له تلی او یو په جنازه کې شرکت کړی یو د نکاح په مجلس کې شرکت کړی نو معتکف وایي زه خو هم ځمه خو لکه ما ته الله وایي چې نه به وځې نو چې نه وځم د الله حکم منمه نو دا درې وله خدای هسې په مفتو کې لیکي نو گویا که چې دا 15 خبرې دته هسې میلاو شوې نو اعتکاف دپاره دا ضروري ده چې ته د اخري 10 ورځې په جومات کې تیرې کې او دا د دې روژې یو اخري تحفه ده یو طرف ته ولته صدقه فطر په تحفه کې ورکو او بل طرف ته ولته اعتکاف په تحفه کې ورکو نه اعتکاف والا چې دی هغه 5 وخته مونځ په جومات سره کوي او دا یو خوش قسمتي هغه ته یکسویي میلاو شي او دی جومات کې ولې ناست دی ځکه دی الله ته ځان نږدې کوي او الله ویلی دی په حدیث قدسي کې چې څوک ماته لویش را نږدې کیږي زه ورته سنګل ور نږدې کېږم څوک چې ماته سنګل را نږدې کیږي زه ورته ډبل ور نږدې کېږم نو گویا کې دی ته الله ته نږدې دی نو الله به هم ده ته نږدې او په اعتکاف کې دننه دی صرف عبادت کوي
نو دا خو د فرشتو سره سیالي شوه، ځکه فرشتې لا یعصون الله ما امرهم، نو دیم نه کوي او د فرشتو سره سیالي شوه. او بل دا چې دی د کریمانو د کریم میلمه دی او کریم د خپل میلمه عزت کوي، نو د ده عزت شور دی. او بل دا ده چې کم سړی یو مونځ وکړي د بل مونځ په انتظار کې، نو الله یې داسې ګڼي لکه دی چې په مانځه کې، نو معتکف همیشه چې یو مونځ وکړي نو د بل مونځ په انتظار کې. او خوش قسمته سړی هغه دی چې د شب قدر نه مستفید شي. لیلة القدر په د اخري ورځو کې ډېر چانس دی. دا د انسان د ټول عمر برابر یوه شپه ده، ځکه خیر من الف شهر، زر میاشتې تقریبا 83 سال جوړیږي او د انسان دغه عمري، نو د دغه فایده دغه حالت د یو سړي نه مس کیدی شي، یا به په تاڼه کې جنگ به یې کړی، یا په هسپتال کې چا به وخلی، او یا به چېرته په فضول مجلس کې ناسي. نو معتکف ته دې ټولو نه بچي، دی په جومات کې دننه ناسي، دی دغه ټول کارونه نه کوي. د دې وجې نه دته ډېر زیات چانس دی چې دته لیلة القدر میلاو شي. او لیلة القدر کې یو غټه خوبي رسول الله چې ویلې وه، وی جبریل راکوز شوی، جبریل راکوز شوی فی کبکبة من الملائکة، د ملایکو په یو ګروپ کې یصلون، نو هغه ټولې ملایکې دعا کوي علی کل عبد، هر یو هغه بنده ته قائم او قاعد چې هغه یا ولاړي او یا ناستي، څه کوي؟ یذکر الله عز وجل، د الله ذکر کوي. نو معتکف په دغه شپه که دغه 27 که 29 نو دی په دغه شپه باندې ولاړي، یا د تراوو په صورت کې یا د قیام اللیل په صورت کې، او حافظ صاحب خو قرآن وی او د ته غوږ یخی، نو گویا کې دی د جبریل او د هغې د ملایکو د دعا ډیزر وي، د هغې مستحقي، د هغو په دعا رنګي. دې وجې نه فرمایي چې څوک اعتکاف کوي دا داسې دي لکه چې 2 عمرې او 2 حجونه وکړي. نو موږ به د آخري عشره کې د اعتکاف کوشش کوو چې کم کس اعتکاف کوي دا زموږ د ټولو شریک میلمه په کومه محله کې چې هیڅوک اعتکاف نه کوي، نو الله د ټولې محلې نه مروري. او چې کله یو کس اعتکاف ته کینی نو دا ټوله محله الله معاف کی. نو چونکې دا څوک په اعتکاف کې چې ناسي دا زموږ د ټولو شریک اعتکاف دی، نو دا یو قسم له تقسیم کار دی چې ته دننه لاړې او موږ به بار ستا مدد کوو. نو موږ به د هغه دپاره دعاګانې هم غواړو او د خپل وس مناسب به د هغه امداد او د هغه خدمت کوو چې د هغه په دعاګانو کې زموږ ایسه راشي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.